دزړه څنګه وباسم مرهم د صبر څنګه ورته خایم یاد په دزړه څنګه وباسم مرهم د صبر څنګه ورته خایم دزړه ارمان داسې مات شي درځېدلې څنګه کات شي داود زړګې به څنګه کما ځان بخلاص درد هم زه کما الوداع زه الوداع 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 زه زه خو دلته تا سره بیا فون ولیکې نه ته دلته نه یې ته خو پته نشته چې کوم ځای یار تا ته پته چې ستا نه بغیر زما زړه نه لګي په دې کور کې ته داسې قسمه له خبرې کوې نو ځکه بیا خلک الټه سیده ګڼي که خپله خبره کوي نو آیم سوري او که د فریضه خبره کوي که نه شي از میډ د هغې مازغه بیخي خراب شوي دي ستاسو ښځه ده هغه جی ما ته پته زما ښځه ده او د ښځې مازغه اکثر داسې خراب وي حیا ته کوم ځای وې یار دومره هر څه رشته سره شیر کولو لپاره حیا ته چېرته تللی وې ما د لیونو غونته کې ته لټولې ولې چې ستاسو مرسته نه وه کړې څنګه به یې مرسته کوله تا خپل څه کانټیکټ نه و پرېښودی نو هېڅ پته نه وه چې ته کوم ځای یوه چاته پته نه حیا دا راته ووایه چې دا دومره ورځې تا څه کول کوم ځای دې تېرې شوې دا شپې ورځ څه دې کول او څه اکټیویټیز دي پته نشته چې ولې ما ډېر زیات انکمفرټیبل فیل کوو څه مطلب انکمفرټیبل دې فیل کوو آی مین دا کومې خبرې چې تاسو ما سره کوئ دا تاسو له خپلې ښځې سره کول پکار و لیونی شوې ته مازغه دې خراب شوي دي څه چې ته داسې ووایې که نه زه په خپلو سترګو کې غوځار شم سیریسلی زه امبیرس شمه اوس به نه کومه اوکې نه نه ایم سوري زما د ویلو دا مطلب بالکل رمیز څوک دی زما ملګری دی ته پینډې نه خبرې کې تھینکس تا جواب رانه کو زما د خبرې څوک دی هغه زما ملګری دی دا چې هلکان وي که نه دا د جینکو ملګري نه وي پوه شوې ته ښه جی نو بیا تاسو زما سره ته ما د هغه سره کمپیر کوي شرم وکړه ایچس هغه زما ملګری دی او زه ورسره یو زر ځله ملاو شوی یم حیا هغه ستا ملګری دی د نن نه پس به ورسره یو ځل هم نه ملاویږي پوه شوې ته ته په ما باندې ټرسټ نه کوې زه په تا ټرسټ کوم خو ستا په دې عقل ټرسټ نه کومه ځکه د لیونو غونته کې مې لټولې ته هغه هم د عروسه باجي د تلو نه پس ته هغې نه مخکې د یو ځلم خیال لا نه وې هغه وخت د کوکپ کروي ښه په دې فضول بیس کې نه پرېوځم څه چې درته یم هغه په کولا غوږونو واوره دا هلک سره به بیا نه ملاویږي پوه شوې ښه دا زما د پلار کور دی ستاسو ذمہداري زه نه یم اوس زما د پلار کور یو سپېډې بدل درکم که نه مازغه به دې بځای شي حیا ټیک ده تا ته د نورو د پریشانۍ اندازه نشته که نه تا له چې څه کول دي که نه هغه وکړه خو زه به تا منې کومه نه اوس لاړم زه I'm sorry. ما ته اندازه نه و چې زه واپس راشم نو دومره هر څه به بدل شوي وي اندازه خو ماته هم نه وای حیا چې دا هر څه به دومره زر ختم شي You know what?
زه اوس واپس تلل غواړم. زه دې له نوم راغلی چې وتښتم خو وان to run away now. زه اوس یې سارېدی نه شم. ته تښتېدی نه شې. You have to be strong. نو بیا یو لفظ وکړه. څنګه چې به دې په سومالیه کې زما غوږونه خوړل که نه په فون بیا به هغسې کې شروع شه. د وړمبنۍ ورځ نه ووایه چې څه څه دې کړي دي. پلیز سیریس کېږي به نه. زما د خفه کېدو هیڅ موډ نشته دی نن. صرف ښکلې خبرې کول دي. I just want to be relaxed. ښه څه ډېر غټ فرمایشي پروګرام نه دی. چلیږي ووایه که نه. هله خلک په حق لرته ووایه که نه چې کوم چې تا ته کال کوي. زما هیڅ هلک ملک نشته. ښه شټ اپ. ما ته ښه معلومه یې ته ډېر استاد یم په دې معاملو کې. صحیح وایه ته. زما د اړخ نه هیڅ نشته. او که د هغه د اړخ نه څه وي د هغې په باره کې زه څه نشم ویلی. سیریس یې که وخت پاس کوي 100% سیریس دی. او ته به یو پرسنټ هم نه. ولې؟ بس نه دا داسې ولې وی ته؟ څه خو به ریزن وي که نه؟ د ریزن میزن ما ته پته نشته خو ما ته ښکاري چې څه ګډوډ شته. You jealous. Me? Yes. Jealous? Of? Him? Come on. نور څه کوم نه هغه سایکو د هغه شکل لیدلی دی. دا خو څه خبره نه ده. پخپله غیب دی او د هغه ماشوم به زه سنبالوم. فریسا واده تا پخپله خوښه کړې دی. او د دې مطلب خو دا نه دی چې زما ټول فایده اوچته کی. بچې هادي تا ته ویلي که نه چې مه کوه واده هغه به میډ وساتي. هاو نو اوس دې کېږدي که نه چا منې کړی دی. خو ستاسو هغه روندار او خو ماشاءالله مشره ده چې شپه شي نو ماشوم ماله راکړي او پخپله لاړه شي نو وده شي. بچې د خوب دوايي خوري نو وده کېږي. تاسو خو بس ترور او دروندار مرسته کوئ. هغه ستاسو خپل لیکه نه زه خو نه یم. ښځه پرېږدوه. سارې د میډ خبره وکړه او دا راته ووایه تا خپلې خوښې ته هغه کارډ واپس کړی دی؟ کریډټ کارت زه لیونی خو نه یم. کله ویم نه واپس کوم. بده خبره ده فریسا. بچې تا په ډېر شاپینګ وکړو. دومره حق خو زما جوړیږي. اخر نیازبین انګوره یم ولې دومره خرچه ونه اوچتئ. دا ما چې دومره قربانیانې ورکړې څه ناڅه ګټه چې زما مو شي. دا څه چل شوی دی پتا بچې؟ زه خو په دې یریږم چې په الله پاک ستا څه خبره بده ونه لګي. بده به ولې لګي؟ ولې مصلحتاً ودونه نه کېږي. ما ښې رشتې پرېښودې او د یو ماشوم د پلار سره مې واده وکړو. اوس په بدل کې به خپل ارمان پوره کوم. په دې کې څه بدیت دی؟ ضرور یې پوره کا. ما ته خو داسې ښکاري چې تا د واده خپل شوق پوره کولو دپاره کړی دی. اوف مورې پلیز نور لیکچر مه راکوې. که ستا وس چلېدی که نه زه به ټول عمر ته هادي د ماشوم د وینځې غونډه کې ژوند تېروم هغه هم د بغیر پیسو. ښځه بچې د الله په امان. بابا دا واخلې ستاسو چې بچیا هادي بیګا د شپې دلته وده شوی او په خبرو کولو په صوفه کې وده شو ځکه ما هغه راپانسو. تا به پاسولی و بچیا. د نیمو شپو پورې ستا سره خبرې کول غوره خبره نه ده. خیر زه مانځله ځم ته به هم مونځ وکې.
سلمان زه یو خبره کول غواړم. فریضه تر اوسه زما کریډټ کارت واپس کړی نه دی. د کله نه؟ د واده 2 ورځ نه. تا واپس نه دی غوښته؟ څنګه ته غواړم سلمان؟ او چې په کم ناتار هغه شاپینګ کوي ما تخکاری بل ډیر زیات راځي. یو کار وکړئ تاسو لږ آنلاین چیک وکړئ. او زما خدایا لیونه شوی دا جنې څه شوی دی پدې؟ ما ته نشته پته څه شوی دی. روزانه خو ډیر شاپینګو کې گاډي ډکی او راشي او ټول ځان د پاره د یو 10 روپو شیم بل چاله نه راوړي. خیر دا غي نه هیڅ فرق نه پریوزي خو داسې خو به د پیسو نه خلاصو. حدیث خبره کو او اوکې ورسره. السلام علیکم داجی. وعلیکم السلام. د کم ځای نه راغلی؟ د حیا کرتل او مداجی چې د کل نه راغله زما سره خبرې نه وي شوي. فریضه ته مو آی بچیا. ولی داجی په دې کې د پټولو څه دي؟ پټولو د پاره نو ام بچیا. اسه د الټه کوپړې انسیکیور جنیدا پته نشته چې د دې په حق لبسو غني. عجیب خبره ده. حیا داغي به وجه کور پرې خو زه داغي سره خبرې نشم کولای. بس ما هو چرته سوچم نو کړ چې زما او د حیا په حق له خلک داسې سوچ کوي. حالانکه حیا د ټولو ناول په خپل ویلیو. انیوی بچیا زما کار تا پوی کولو مخستا خوخه ده. خبره اورا اغه د فریضه سره بچیا د زینت کریډټ کارت دی هغه ته و چې هغه واپس کی. څه مطلب دا ټول شاپینګ د مور په کارت باندې کېدو څه؟ خیر دی بچیا مونږه هغه ته پریزنټ خور کولو ته یو کار ولینه کې هغه له د میاشتې جیب خرچه ورکوا. جی داجی تا ته اندازه نشته چې د مور پلار د مخې څومره وشرمېدم. دومره زه ټول ژوند نه یم شوی. ولې داسې څه وکړه تاسو؟ ما نه تا کړي دي. تا د ټول شاپینګ د مور د کارت نه کوو. ما خو نو غوښته هغه په خپل راکړو. هغوی صرف یو یا 2 جوړو دوباره درکړو. تا خو راته ویلو جامو سره کالم واخلې نه ما واغسته. په دې کې داسې کومه خبره ده؟ خیر چې څه کېدو هغه وشو. د نن پس به زه تعالی الاونس در کومه. یو مین جیب خرچ؟ زه ماشوم یم څه؟ زه به تعالی د وړو نه د لویو په حساب در کومه. وایه څومره دې په کار دي؟ 1 लाख. 1 लाख؟ په 1 लाख کې به گزاره وشي ستا؟ مطلب دا چې دا ته پته چې د واده نه والا تر اوسه پورې تاسو څومره شاپینګ کړی دی؟ هم د دومره مې کړی. مطلب تا ته اندازه نشته چې تا تر اوسه پورې څومره پیسې خرچه کړي دي. دا واخله کیلکولیټ کا اندازه ولګو ماته وایه. ونیسه. تاسو زما بې عزتی کوئ. مخکې ته مور په کریډټ کارت مانه اوس مانه په حساب غوښتو. زه حساب غواړم نه. زه غواړم چې تا ته د حساب پته وي. داسې خو به د کارون خزانه هم ختمه شي. او باید به زما او زما د مور پلار پیسې بیلې دي. زه دومره نشم افورډ کولی. داسې کېدی نشي. زه دروغ نه وایم تا ته. ولې نشي کولی؟ دا ویل زه تا ته ضروري نه ګڼم. تا له 1 लाख روپۍ په کار دي که نه؟ ملاوی به شي.
ټول بندیزونه په ما باندې ولې حیا خو ما آزاده پرېښې وه. ته د حیا مقابله نشي کولی فریسا. حساب ولګه او راته ووایه چې څومره پیسې خرج شوې. زه ویټ کوم. دا نوټیس یې ولې راولېږه؟ زه په خپل نه پوهېږم. فریضه چېرته روانې ته؟ جهنم ته. هلته خو تللی شم که نه؟ په دې څه وشو؟ زه په خپل نه پوهېږم چې په دې کور کې کېږي څه. د دې خو بیخي خوی بدل شو. اډو ښکاري نه چې هغه فریضه ده. ما له د وینز انتظام کول پکار دی. ډرایور مالی ډرایور چرته دی؟ بیبي جی هغه اوده دی. اوده دی؟ دا څه وخت ته اوده کېدو؟ پاسه هغه فوراً. بیبي جی هادي صاحب ویل دي چې هغه اوده پرېږده. ته هادي صاحب خو مازغه خراب دي. تاسو ټولې په سر خېجولې او ښځې ته پیزارو د لاندې وشه راپایسه وه. تادي وکړه. داسې وکړه ته لاړ شه زه به دلته پاتې شم. दे झाड़ी दे बोझा।
ډېر د 10 منټو نه مستا انتظار وکړو. کم ځای غیب وې تو؟ ستا سره خبره کومه، جواب راکا. ته هادي دویمه ښځه یم که نه؟ داسې ګڼې چې زما څه عزت نشته. یو زه بالکل نیغ کم. ته حیا سره خو تاسو داسې نه کوې که نه؟ خو دا ټوله دښمني بس صرف زما سره ده او دا هر څه ما سره کوې بس. गाड़ी नेक्स्ट चलवला संगे चले तो मासगा टिक तिस्ता मैडम सेब इजाजत را کړو زکه ودوما बकवास बन को गाड़ी चलावा. मैडम कता सुده څه خبرې کوونه زما نوکری پریدم لاړ بشم کتا سو غواړي پښتنه کوله شمنګ د سید تر کرو بیگا دود کېدو زینه ول تاسو کو بیگم ټول شپه په وی خطر کړه چرته وی ته د سیب د تر کرا راتاو کا اور نه چې ما درته سوې गाड़ी راتاو کا زر جیرا تا و मैडम خو شو چې دراغله ما ته دا وی چې پیسې خپه سوچ او په فکر خرچه کوم ما ست انسلټ نه کوم. انسلټ تو زما سره انسلټ وکي ستا خو په خپل سه عزت نشته. تا مالا ته پیسو حساب غوښتو کنه ولې ته مالا ته غشپې حساب را کولی شي کم شپه چې تا ته حیا سره تیره کړې وه. څه بکواس کې تو تا مالا سپېړه راکړه اوسه پورې ما باندې مور او پلار لاس نه دی اوچت کړی. تا مالا سپېړه راکړه ما ستا دپاره څه څه نه دي کړی. اوس ته ننداره کوه چې ستا سره څه کومه. فریضه زما خبره ورته څه واورم زه یو خو تا ما سره دوکه وکړه او بله تا مالا سپېړه راکړه صرف په دې معنی که نه چې زما مور او پلار ستا د مور او پلار غونده کې مالداره نه دي. دا څه فضول خبرې کوې ته پته ده داسې هېڅ نشته او نه ما ستا سره چیټینګ کړی دی پوه شوې تو ما وایا صرف خبرې کولې. ټوله شپه داسې څنګه کیدی شي یو سړی او یو ښځه ټوله شپه کینې صرف خبرې وکړي. کیدی شي بالکل کیدی شي زه دا نه منم. مه منه خو رښتیا دا دي رښتیا خو دا چې ستا په زړه کې غلا ده ځکه تا مالا سپېړه راکړه. خو که دا دروغ وي که نه نو ماته دا ثابته که چې تا صرف حیا سره ټوله شپه خبرې کولې. ستا مازغه بالکل خراب شوي دي پوه شوې تو. خو که زه داسې وکړم که نه نو بیا به تا ته پته ولګي که ستا سره چا ژوند تېر کړی وي لکه څنګه چې حیا زما سره ژوند تېر کړی دی نو بیا یې کولی شي چا منې کړی ته. هغسې وکړم که ما سره څوک د لیونو غونده کې مینه کوي ما سره ټوله شپه د واده کولو خوبونه ویني هغه زه ټوله شپه خبرې کولی شم نو خبرې کولی شم زه هغه سره. یو نو واټ چا ستا په حقله ډېر ښه ویلي ما ته ته د یوې الټه کوپړۍ انسیکیور جنۍ یې. چا ویلي دي چا ویلي داسې چا چې راته ویلي بالکل ټکي ویلي وو. ټیک ده اوس به درته زه ښیم چې زه په رښتیا ته الټه کوپړۍ انسیکیور جنۍ یم. سو شو ډرایور هغې ته وایي چې بېګا شپې هادي چېرته و. او خدایا ځکه چغې وایي نو نور څه پوره مالت کې به دا شور خلک اوري. ماسي راغلې وه کپړې انځلوله ما واپس ولېږله. آخر شوي څه وو څه پته خو لګي څه خو راته ووایه رورا. څه ووایم پته خو ده تاسو ته بس په ناسته ناسته یې موډ خراب شو ماته یې واورولې. هادي رور بدیله طلاق ورکوي څه شریف سړی دی کله به یې پرې نه دي دا به ټول عمر چغې وهي او هغه به یې پوه کوي. وای عاجز حیا باجي سره ملاوېدو لتلو جنۍ تا ته څنګه پته ده په دومره چغه چغی چې خبرې کولې ما پخپله وریدلی و. دا کور اوس د شریفانو پاتې نه شو ما له خو یقین نه راځي چې دا د دې خاندان ده خدای خبر چې د حیا به څه حشر کوي. دا به هغه پرې نه دي ته وګوره دا خو د حیا باجي څونه ښه ملګرې وه پته نشته چې څه وله وشو.
نه لوري دا خو همیشه هم دغه سیوا بس دې خلکو ته ښکاره نه شوه دوی ته خو پکارو چې اخوا دېخوا تپوس پځې د کور نوکرانو نه به یې تپوس کړی وی هر څه به ورته په ډاګه شوي یو دا د نیغېدو نه ده دا به نوره ورانیږي ته به یې ګورې بچیا دا څه کوې ته دومره څخه شوې وې دا پردې ما لږې شانته کې صفا کړې څنګه ښکاري اوس ډېر ښه بچیا زه لږ بهر ته ځم دا بل ډکولو دپاره څه پکار دي زما په خیال لږه سبزي به پکار وي تاسو د خپلې خوښې سبزي راوړئ او زما دپاره د ګني جوس ښه بچیا ټیک ده او بچیا دا چې دا کار ختم کې نو دا پالتو بتیانې به بندې کې بچیا السلام علیکم وعلیکم السلام حیا شته دننه او بچیا دننه ده ته ورځه زه راځم ها جی ته خو ډېره زیاته خوشحاله که نه زما ته کور ته روانېدو اراده چې تا کړې ده کیدای شي چې ته هغې دپاره هر څه وکړې که نه څه وشو فریزه دا ته څنګه خبرې کوې تاله شرم نه درځي یو پردي سړي سره شپه په تېرولو زه سوچ هم نشم کولی چې ته خپل مقصد لاسته کولو دپاره دومره غورځېدی شي دا ته څه خبرې کوې زه خو په هیڅ نه پوهېږم ماشومې جوړېدو کوشش مه کوه تا په ښه توګه پیژنم ته د دننه نه ډېره چالاکه یې آخر غواړې څه زما ته خاوند سره واده کول غواړې که نه ته په خدای مې دې قسم وي فریزه چې ما چېرته داسې که ته داسې ګڼې چې زما په خاوند باندې به ته جادو وکړې زه به د دې ته پرېنږدم هو هادي به ستا د حق دپاره ما سره جنګېږي او زه به د مظلومو ښځو غونده کې دا ظلم په ځان تېرومه دې ته به دې نه پرېږدم ستا یو میسج یو ایمیل ما سره پروت دی تا ما ته څه وي هادي نه بغیر اوسېدی نه شم هادي سره ډېره مینه کوم ته هادي نه بغیر به مړه شم که نه او نور به دې څه وي ته هادي مور که ته مړه شوې ته هادي مور به جیل ته لاړه شي په چکې کې به اوړه میده کوي که نه ته داسې مه ګڼه چې زما نه هیر دي ما ته ستا یو خبره یاده ده هېرولې والې جنۍ نه یم خو دا اوس تا نمبر دی زما نمبر یو سیکنډ کریکټر کې خو چې راشم که نه نړیوالو دې ځای نه به راټوپ کومه مړه به شمه دا ایچ ایس دی که نه هغه سره زما زړه لګېدلی دی که د هغه بوډۍ مور پکې څه لاسوهنه وکړه که نه نو زه به سوسایډ وکړم او زه به سوسایډ وکړم زه به مړه شم پولیس کامینګ بوډۍ ګوینګ ټو جیل چکې میده کولینګ چکې میده کولینګ چکې میده کول اوس تا نمبر دی ته چېرته تللی وې څه ولې هسې پوښتنه کوم
سنا سوجه خو ضروری کنه ته تاسو کولو هیڅ وجه نشته کو نه وینم مې وایا نه زه تاسو ته وایم اسه پته خو درته لګېدلی کنه مطلب چې حیا تا ته وې بیا ولې ځان نانګاره ته د حیا خواله تللی وي زه هم څومره لیوانه یم ما ګڼن چې د یاره د لاسه به هیڅ هم نه وي خو تاغه فائدہ خو پدې کې ده کنه چې هغه تاسو زما شکایتونه وکي ته زما د منی کول سربېره بیا هم هلته تللی وي نو ما وسه کړو تا پټره کې کېره ماغه ته وړاندې کم سو زه خپل واده او خپل کور بچ کول ته پاره سم کول شم ته به زما خبره نه منې سو ته زما پلان نه چې زستاو منما ته څه غړې ها په دې هر څه کول باندې به خپل واده خپل کور بچ کیسو زه هر څه وکما خو تاسو واغه ته نه پرېګدم زه ته اوس مې سار کا مطلب دا چې زستا پلان نیم نه تم زما مور نه چې زستا خبره ومنم هادي ودرګه زما خبره اورا هادي چرته روانه لږ سات کې راځم مور مامي هادي سار کا هادي ودرګه هادي سو شو فریضه سو شو مامي هغه لاړو نو چرته لاړو حیا پسې لاړو سو بس لاړو خبره څه د بچیا څه خو شوی دی کنه بابا هیڅ نه دی شوی پلیز ما یوازې پرېږده بچیا سي خو ته دلته نه پرتا فریضه راغل وسنه څه غوبل خو به بیا جوړ کړي کنه زه خبره کوم وس هادي سره نه هادي سره د خبرو کولو ضرورت نشته او نو زه به هغه سره څه خبر کوم ما ته پته څه ده کم از کم زه هغه ته دا خو ویلی شم چې هغه خپله ښځه خو پوهه کړي که نه تاسو له هغوی ته د هیڅ ویلو ضرورت نشته پلیز زه ګورم فریضه راغل و خبر نیم چې حیات یې څه ویلي دي دا هغه وخت نه لګیا د جاړي زه خو خبر نیم ته لاړ شه ته یې پوهه که تاسو فکر مه کوئ زه ګورم ما ته نشته پته چې فریضه تا ته څه ویلي خو په ما باور وکړه چې په دې خبرو کې یو هم داسې خبره نشته چې ته پې به ژړا شي ما د خپل کمکلتوب په وجه باندې ډېر زیان کړی دی ډېر په ګرانه مې بیا خپل عزت جوړ کړو زما خبره اوره تا هیڅ کمکلتوب نه دی کړی پوه شوې او نه ستا عزت کم شوی دی کم شوی دی خبر نیم چې زما په حق له به څه سوچ کوي هغه چې هر څه ستا په حق لګ ګڼي تا ته ښه پته ده چې ټول دروغ دي او هغه هر څه بکواس و ټول دروغ نه دي رښتیا دي ټول تورونه په رښتیا دي څه تور هغې پتا لګولي دي حیا زه څه تپوس کوم څه تور لګولي دي هغې پتا هم دا چې ته زما خوښ یې هغه ټول فیلینګز هغه ټول ایموشنز شیر کړي دي ما هغې سره حیا هر څه هېر کته هغه ټولې خبرې بې مقصده او فضولې غونته وي هغه د دې قابل نه دي چې ته یو منټ هم د هغې دپاره ضایع کړې تاسو د فریضي خبرو ته فضول وایې که نه نه زه د هغې ایموشن خبره کوم د کم نه چې ته تېره شوې کوم څوک چې تا ماله کړی او زما دپاره دې ویلي هغه ټول د ماشوموالي بې مقصده خبرې وي یار او چاته هم دا حق نه دی ترلاسه چې هغه دا خبرې واخلي او تا ایکسپلایټ کړي هغه خبرې فضول دي افکورس یار که څه ستا په ځای وی نو ما به پروا نه کوله تاسو پروا هم نه کوئ بالکل هم نه او د فریضې د مخې خو ته بالکل مټا کېږه داسې لکه چې دا خبرې ستا دپاره بیخي مهمه نه دي خو په اصل کې خو دي که نه جسٹ موو آن یار کم آن حیا حیا جسٹ موو آن پلیز ستا په وجه باندې ټول کور پریشانه دی ما ته وګوره او کاکاجي ته وګوره ته
پلیز زما د پاره ښه غونته کې توده چې جوړه کا. شاباش. کته چېرته داسې کړي چې زه به لاړ شم خو زه به تر هغې نه ځم تر څو چې ستا موډ نه صحیح شوی. ورشه زه کاکاجي سره ناست یم. چا جوړه کا. हाथ حیا پاسه تو. حیا हेलो हेलो حیا थैंक गॉड यार داسې ښکارېده چې ته بیا ټلیفون هم چوت نه کې. څنګه یې ته؟ زه ټیک یم. تاسو څنګه یې؟ د رڼاګانو په ښار کې ورکه شوې. کار دې څنګه روان دی؟ ما جاب پرېښودو. ولې؟ ډېر فانټاسټیک ریزن دی. وروسته به درته ووایم. اول تاسو ووایئ څه کوئ نن سبا؟ هیڅ نه، بس هوښیاره او د پریکټیکل جوړېدو هڅه کوم. څه مطلب؟ هیڅ نه یار، هسې ټوکې کومه. تا ونوي چې جاب دې ولې پرېښودو؟ او هغه جوب خو ما هیڅ به یې سمې کولو او بل جوب انتظار مې کوو، هغه ماته میلاو شو. وایه کوم ځای؟ چېرته؟ کراچۍ کې. کور او گاڑی ورسره هم راکړئ. ډېر ډېر د ته مبارک شه. تھینک یو. خبر یې د جوب نه زیات کراچۍ ته په راتلو خوشحاله یم. بیکاز آی میس یو سو مچ. ته ما ته بغیر د وینا نه لاړې. تا ولې داسې وکړه؟ ښه سوري، خفه شوې ته. زه خبر یم چې تا له کار راځي چې زه داسې خبرې کوم، خو پته نه چې ایکسایټمنټ کې ما څه وویل. آیم سوري. نه ما مایند نه کو. رښتیا وې ته؟ څه شک دی؟ تا باندې بالکل نه. بس زه صرف دا غواړم چې ته کله هم ماته د یوې خبرې دپاره هم دروغ ونه وې. نه به وایم زه. ریلی؟ څنګه چلی دا چې به نن میلاو شي او که نه؟ زه تا ته لږ ساعت کې فون کوم. بای. ښه زه ټیک شوه. I'm so sorry زما فون راغلو. زه بس اوس راوړم. نو زه دلته ودرېدی شم څه؟ خوښه دې ده؟ حیا حیا څه خبره ده څه؟ دومره خفه ولې؟ نه بس سوچ مې کو چې تاسو صحیح وې. په زړو خبرو خبره اچول پکار دي. بالکل هاغه شان څنګه چې د عروسه باجی په یادونو اچولې ده. ځکه ته د هغې زوی ته مینه نه ورکې که نه صحیح ویم که نه؟ صبر که زه کپونه روړم. فریضه خو په جړه جړه ځان مړ کو. څه سوچ خو کته تا ته پته ده کنه چې هغه د حیا د نوم کرکه کوي، نو بیا تال ته ولې تلې؟ مور زما زړه غوښتله. ډیره بده خبره ده هادي. او تا هغې ته څه ویلو؟ هو داسې خبره وکولو واله. ستا پرابلم څه دی فریضه؟ ما په څه خبره څه پریشانه کړې څه؟ په درومه دی او که منع کوم دی؟ هیڅ درته هم نه ویم. نه څه مزې کوه، خوشحاله اوسه. تاسو ما سره خبرې کوئ؟ څه خبرې در سره وکړم؟ دا وایم چې جامې دې ډېرې ښایسته دي، که سینډل او کلر دې ډېر ښه دی او که نه سیلفیانې ډېر ښه وباسي.